مشران په حجره کې ناوخته پورې ناست کور کې به ناست وو هغه د یو بل سره نږدېوالی د مینې او محبت خبرې هغه څیز مه ختموئ دا مه ختموئ خپل یو بل سره معافي وکئ درګذر وکئ یو بل باندې دعا سلام کې ورمخکې شئ یو بل ته زړونه صفا کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمنو کتونکو در راه تاسو ګران دی او پر جماعت اسلامي تاسو له دې ځای د سوري لاندې دلته کې چې کوم د فهم قرآن و سنت کلاس نن 20 سپتمبر ده اخري ورځ د دعا ورځ ده او په دې کې د کتابه ټینډوډا شو تاسو ګران شادم بابا ناز زنانا او نارینه و چې کومو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی دی. زمونږ په زړه کې شوق پیدا کو چې د قرآن مجید په دې مجلس کې مونږ کېناستو. دا د علم مجلس هم دی د الله د رحمت مجلس هم دی د ایمان د تازه کولو مجلس هم دی او دا د برکتونو حاصلولو مجلس هم دی. دا داسې مجلس دی چې د ګناهګار پکې ګناه معاف کېږي. جمال الدین صاحب لګیا دی او د نیکوکار بنده پکې نیکۍ سیوا کېږي. قرآن سره محبت پیدا کېږي. الله طرف تر بنده شوق پیدا کېږي. داسې مجلس ته راتلل او داسې مجلس کې کېناستل دا د الله د توفیق نه بغیر نه کېږي. نن تاسې څومره مشقت برداشت کوئ. سهار وختي راپاڅېدل دا 2 نیمې 3 ګنټې ستاسو په دې کې ولګېدې. نو په هر کور کې قرآن مجید پروت دی. روزانه د سهار د مانځه نه مخکې یا وروستو نیمه ګنټه خاصه ورته قرآن مجید له ورکوئ. په کور کې قرآن مجید رالی شریکې تلاوت کوئ. یو کمره په کور کې د دې لپاره خاص کوئ چې موږ به ټول مور او پلار بچې جنکۍ هلکان دا په هغې کې کښېنو او په دې کمره کې به ټولو سره په لاس کې قرآن مجید وي. څوک به پکې ناظره وایو څوک به تلاوت کوو چا سره تفسیر یو بل ته به وایو. دا کار به ښه که خبره تاسو نه تپوس لږ به زموږ په دې کور کې برکت وي که به نه وي لږه خوشحالي به پکې که نه. نو هر یو کور داسې مدرسه وګرځوئ. هر کور داسې هغه کسان را سره لږ لاس چوت کوي چې دې کار ته تیار وي. ټول نه ګورئ چې څوک دا کوي چې روزانه نیمه ګنټه قرآن مجید له ورکوي. جزاکم الله خیره. دا خو چې بل تاسې زرګونو خلک چې زرګونو مدرسې کړي د نن نفر 5 ورځې درس هم وکړو په روزانه درس کېږي. په کور کې تاسو کې د قرآن حوالې سره یو غم پیدا شي چې لکه ما خو تلاوت وکړو چې الحمدلله رب العالمین خو چې د دې ترجمه به صحیح راشه دا کتاب پسې رالمه د دې کې لیکلې ده. یاره شه جومات مولوي صاحب نه تپوس کوم چې مې پرې پوهېږ. نو چې زما ستا سره دا شوق پیدا شو الله تعالی به ما تعالی د قرآن علم راکړي. دا به علم راته الله راکوي. نو دویم وصیت او دویم درخواست به زما په دې موقع باندې تاسو ټولو او دا خاص طور د خپلو خویندو ته وایم زنانو ته وایم چې په کور کې نیمه ګنټه 3 پاوه ساعت دا روزانه قرآن مجید له ورکوي. دا په ځان لازمه کوي دا خبره. او دا خپل بچي خپل خاوند د کور اختیار خوش هم د زنانو سره دی د ښځو سره دی. خپل خاوند ته هم وایي چې دا دومره ټیم د دې ټیم نه د دې ټیم پورې دا قرآن کلاس دی. دا به مونږ اجتماعي تلاوت کوو مونږ اجتماعي مطالعه د قرآن کوو اجتماعي درس کوو او ټول بیا واړه ورته راجمع کوئ. دا به زما دویم وصیت او نصیحت وي. الله دې په مونږ ته عمل توفیق راکړي. دریم او آخري خبره چې کومه کوم هغه دا ده چې زموږ په دې کورونو کې په وړو وړو خبرو خفګانونه او پریشانۍ ډېرې شوي. د بچو د مور او پلار په منځ کې د ښځې او د خاوند په منځ کې داسې د وروڼو په منځ کې هېڅ خبره داسې خاص نه وي. په یو بل نه په زړه کې ګیلۍ
یو بل نه پړه کې خفګاني اصل دغه د یو بل نه موږ موبایل کې را سره په هغې نه مړېږو موبایل کې ټوله شپه ناست یو په هغې څه پروا نه وي نیټ ګورو فیسبوک ګورو خلکو سره رابطې کوو خو د یو بل سره له 7 منټه خبرې نه شو کولی پخوا به دا مشران په حجره کې ناوخته پورې ناست کور کې به ناست وو هغه د یو بل سره نږدېوالی هغه د مینې او محبت خبرې هغه چیز مه ختموئ دا مه ختموئ خپل یو بل سره ماتې وکئ درګذر وکئ یو بل باندې دعا سلام کې ورمخکې شئ یو بل تړونه صفا کئ او دا ووایئ چې یاره زما به څومره عمر پاتې او د دې ټولې دنیا به څومره عمر پاتې بس که ما سره چا ظلم کړی ما د الله دپاره معاف کړی که زما حق یې نیولی زه به ترې مطالبه وکړم رابې کي که نه یې نه کړو الله مې شته همې مالک دی به زما د هر څه تپوس کوي په د خپلو کلو کې د خپلو برادرو کې د خپلو کورونو کې د مینې او محبت یو ژوند موږ او تاسې شروع کړو څنګه چې دا قرآن په مدینه کې نازل شو مینه یې پیدا کړه محبت یې پیدا کړو اتفاق یې پیدا کړو یو بل سره د خلکو تعلق جوړ کړو ستاسو په دې کلي کې هم د قرآن دا 5 ورځې درس وشو دا خو هسې د دریاب نه یو نری غوندې لښتۍ راغی د علم نو چې د دې په موږ باندې دا اثر وشي چې دې کلي کې د مخکې نه خوشحالي ډېره شي د مخکې نه اتفاق ډېر شي د مخکې نه حسد او بغض او دا چیزونه کم شي دا به د دې کلاس ډېر لوی اثر وي الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي او دا په موږ باندې د قرآن حق دی چې څوک د قرآن ملګری دی نو چې زه د هغه ملګری یم څوک د قرآن دوست دی نو چې زه د هغه دوست یم او چې څوک د قرآن دشمن دی نو چې زه د هغه دشمن یم داسې نه وي چې په دنیا کې ډېر د قرآن دشمنان زه د هغې په صف کې چېرته ونه درېږم د قرآن د نظام دپاره د قرآن د علم دپاره چې څومره مسلمانان څومره تحریکونه کار کوي د هغې سره موږ او تاسو له ودرېدل پکار دي اخري خبره دا کوم چې دا 4-5 ورځې ما تاسو سره دلته تیرې کړې په دې کې ګینټه او باندې ګینټه کله 1.5 ګینټه نن دا ما خبرې وکړې او تاسو واورېدې په دې عربۍ کې مشهوره خبره ده من کسره کلامه نو کسره اغلاطه څوک چې ډېرې خبرې کوي نو غلطیانې دې هم ډېرې کېږي نو که ما نه چېرته خبرو کې څه الفاظو کې کمی زیاتی شوی نو د هغې به راته ټول نارینه او زنانه معافي کوئ لکه انسانان یو څوک د غلطۍ نه پاک نه دی کومه خبره زما په دې خویندو داسې غیر مناسب لګېدلي تاسو باندې ځوانانو مشرانو باندې د هغې به معافي کوئ او ما ته به خصوصي دعا کوئ چې الله تعالی ماله په نیت کې اخلاص راکړي او په عمل کې الله تعالی اتباعي سنت زما نصیب کړي دا دعا د حسن نیت او د حسن عمل دعا به راته کوئ زمونږ پر اسحاقوټ کې دارالعلوم دی الحمدلله په هغې کې 400 نه زیات طالب علمان دا زمونږ سره په مدرسه کې دننه اوسېږي او دارنګې د 1200 نه زیات طالب علمان هغه د ټول د دې نه مستفید کېږي 2.5 جینکۍ دي 50 پورې زمونږ سره سټاف دی استادان او قاریان دي د هغې لپاره دعا کوئ نن سبا د مدرسو چلول ډېر ګران شوي دي زمونږ دارالعلوم کې الحمدلله یا ربه ته مونږ ینې مونږ د خپل ځان هېڅ قسم تعارف ستا په مخکې نه شو کولی یا الله ته مونږ ټول پېژنې مونږ د هېڅ قسم پېژنګلو خپله نه شو کولی چې مونږ څوک یو او مونږ څنګه یو او مونږ په کوم حالت کې یو الله مونږ چې خپل ځان څومره پېژنو د دې نه زیات هم ته پېژنې مونږ چې خپل حاجتونه مونږ ته څومره معلوم دي د دې نه زیات تا ته معلوم دی یا الله زمونږ چې کمې کمزورۍ دي هغه چې مونږ ته څومره معلومې دي د دې نه زیاتې تا ته معلومې دي یا الله زمونږ په زړه کې چې څه دي هم تا ته ښکاره دي او زمونږ په دې دماغو کې چې کوم سوچونه اوړي راوړي هغه هم تا ته ښکاره دي یا الله زمونږ د دې خبرې اقرار کوو چې مونږ ستا بندیان یو ستا نه علاوه د بل چا بندګي نه کوو ستا نه علاوه بل چا ته سجده نه کوو ستا نه علاوه په بل چا باندې ایمان نشته په تا هم ایمان دی ستا په کتاب هم ایمان دی ستا په ټولو انبیاو هم ایمان دی ستا په ملایکو هم ایمان دی په جنت او دوزخ هم ایمان دی په جزا او په سزا هم ایمان دی
یا الہ العالمین مونږ دا اقرار کو دا شهادت ورکو چې تا سره څوک شریک نشته ته یوازې انک انت الله لا اله الا انت وحدك لا شریک لك الہ العالمین مونږ شهادت کو چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا بنده ستا رسول او آخری رسول او آخری نبی دی وان محمدا عبدك ورسولك الہ العالمین مونږه دې مجلس کې حاضر دا مسلمانان چې دا سپینګیري مشران پکې دي دا سپین سرې مشران زنانه پکې دي دا ځوانان او پیغلې پکې دي دا زموږ ماشومان بچي پکې دي دا ټول مسلمانان چې دې کې ډېر د بیمارو باوجود راغلي د چا ملا درد کوي د چا خپې درد کوي چاته شوګر دی چاته بلډ پریشر دی چاته بله بیماري ده چاته بله ده چاته بله ده خو د دې خپلو ټولو بیمارو سره راغلي دي په دې کولا او ډاګه کې ناست دي په موږ باندې د پاسه چت نشته ستا د رحمت د لاندې ناست یو الہ العالمین ستا د رحمت په امید ناست یو یا الله ستا ته علم دی چې دې مجلس کې موږ کوشش وکړو چې ستا کتاب هم بیان کو په دې بیان کې چې کومې غلطۍ شوي کومې کمۍ شوي هغه زموږ د نفس او د شیطان د طرف نه دي کوم چې په دې کې حقه خبره د فایدې خبره شوې هغه ستا د طرف نه ده یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام الله ته زموږ دا ټول مجلس د خپل د رحمت د لاندې راولې یا الله دا نارینه او زنانه دا لوی او دا واړه په یو ځای کې د خپل رحمت نه مه محروم کوه الہ العالمین منګه که په بازار کې یو که په دفترو کې یو که په لارو کې یو که په خپلو کورونو کې یو که په خپلو پټو کې یو که په لاره په سفر کې یو الله ته خپل رحمت زموږ نه مه جدا کوه یا الله